غیرت ولا معاملاتو چې یو سړی خپله ښځه په بدکرۍ باندې ویني او بل طرف ته د سره ګویون نشته ده. اوس که چېرې دا غله پوتې کېږي نو خاموشۍ کې د دې ټوله زندګي هغه په اور کې تېرېږي. او که قاضي مخې ته خبره پیش کوي د ګویون نشتې سره بیا به ده ته خبره خو به یې سره نشي ویلی ته به د تهمت د واجب کوړې لاګي چې تو خپلې ښځې باندې تهمت پرې لګوله. نو په دې دا معامله سنګینه معامله وه. شریعت په دې ټیم کې د خاوند د جذباتو او د نفسیاتو د احساساتو پوره لحاظ وساتل. هغې دپاره یو بل حکم یو بل نوی قانون تشکیل کړ چې هغې ته لعان یایي چې دا لعان وشي قسمونه دوه طرف نه وغوستی شي نو دې طریقې سره به د دوی زړونو هغه ته تشفي وشي. دنیا مخې ته به دوی معامله صفا شي اخرت والا معامله به الله ته وسپاری شي. لہذا دی بارے کې دی دو آیتونو شان نزول بارے کې د احادیثو کتابونو کې دو قسم واقعي لیکلي دي. امام قرطبي رحمه الله هو هغه دوی وړي واقعي دي د آیت شان نزول کې ذکر کړي دي او فرمایلي دي چې د آیتونه دوا ذری نازل شوي دي. ایوا واقعیا وشوه آیتونه دا نازل شول بیا بل واقعیا وشوه بیا د آیتونه نازل شول. نو ګویا کې د آیتونه مکرر ذکر نازل شوي دي. خو لیکن مسلم شارح امام نووي رحمه الله بخاري شارح علامه ابن حجر اسقلاني رحمه الله هغه دغه واقعو کې تطبیق کړه دا اکټه کړي دي سره او دغه آیتونه فرمایي چې یو ځلې نازل شوي دي. او دې باره کې بخاری کې د عبدالله بن عباس رضی الله روایت موجود ده. مسند احمد کې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله روایت موجود ده. ایوا واقعہ دی حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چاہا واقعہ مسند احمد کے موجود دو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا آیتون سرنگ نازل شل دے پس منظر بے نہیں فرمائی چی اوزرین چکل دا آیتون نازل شل چی سوک چا بندی دی زنا تحمت ولگوی بیائی ثابت نکی اتیا کوڑے بے تلاگی. دی ٹیم کی یو صحابی دی انصار و سردار دا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ موجود تھا. عرض وکړ اے دی اللہ رسولہ آیا دا حکم رشتیا دا واسی کی نازل شو دا چې به څوک ثابت نه کی نو اتیا گوايون پیش نه کی نو اتیا کوړي به تلاګي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د ژبه نه خبر اوریدا نو انتهایی حیران شوال او انصار ته وکتل چې انصارو د توسی سردار سره یې لګیا د خبرې کوي چې الله پاک دا حکم رښتیا نازل کړی دا. انصار ته ویل اے دی الله محبوبا حضرت سعد رښتیا یې او دا خبره چې دا وکړه غیرت انتهایی زیات غیرت ته وجه دغه خبرې کولو باندې مجبور شو دا. اگے بعد حضرت سعد خپل وضاحت کوي اے دی الله محبوبا مو دې تو په کلام باندې په یتونو باندې پورا یقین د چې الله پاک سیری پر حق دی. خو لیکن زه دا پوښتنه کوم چې یو سړی هغه خپلې ښځې سره اجنبي سړی ویني په هغې باندې پوسه نه ویني او بیا هغې ټیم کې آیا دا سړی هغه به څه کوي چې هغه سړی هغه به د خپلې ښځې نه لرې کوي هغه ته به تنبیه کوي که نه دا سړی به سیمنډه کوي به خلک پر غوړي چې هله څلور ګویون پوره کړو چې نیمو ښځې سره دا سړی په خپله باندې ویني چې بله ځای بیا ګویي کوی شي. نو اوس چې دا سړی په ګویونو پسې منډه کوي غوړي چې هله دا معاملات اوس په خپلو سترګو باندې وګورو نو هرسې خو به سړي منډه کړي وي لوړ به وي. نو آیا دې ټیم کې څه کول پکار دي؟ نو گویا کې دا واقعات د سره پیښ شوې وه خو صرف دې وجې اظهار نشم کوی چې ګویون شته نه ده او که زه د دې خبرې اظهار کوم نو ګویون به وینه نو ماته به کوړې لاګي. بهرحال دا خبره خو دلته نسې وشوه. د دې خبرې د دې واقعې څو ورځې نه وې تېرې چې یوه بله واقعه پیښ شوله. حضرت هلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول الله زمیدور دا پټی کې چار وکړه مقصدان ټیم دا کور تر راون دا چې کله کور تر تلال سګوري چې خپل ښځې سره یو پردای سړی ولیدل مشکوک حالت کې او بیا یې د هغو ټولې خبرې هم اورېدلې خو دغې ټیم کې د څه اقدام ونه کړ خاموشي اختیار کړه. کله چې سیبینی شوال نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې حاضر شال اے دی الله محبوبه شپې درنګې واقعیا پیښ شوې دو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابه رسول په عزت باندې داغ ولیدا نو انتهایی پریشان شاله پیغمبر علیہ السلام طبیعت درون شو. اگر ټیم کې انصار صحابه کرام نو سوچ دا اوریدل نو خپل میاس کې تذکرہ شروع کړه چې و مقتل هغه ویریزي پیلا چې حضرت سعد کې ما کیسه کړې واغه خو پیش ولا اوس پوسکیږي. حضرت هلال ابن امیہ سره گویون نشتلا صرف په خپل باندې دغه واقعیا لیدلې دو اوس یې گویون نشتلا اوس خو بدتا حد قذف لاګي کوړې به تراګي ځکه چې په خپل شذ باندې تهمت ولګوال. حضرت هلال چې دا اوریدل نو انصار ته ویل چې انصارو زه په خبره کې رښتونه یو او مو په خپل رب باندې امید ده چې دغه مصیبت دا مو ته نجات درکړي. او بخاری روایت کې دا الفاظ او اضافاتو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې هلالا تو په خپل شذ باندې لوی الزام ولګوال شابه سلور گویون پیش کا په دې باندې چې هغه دا واقعیا لیدلې وي ورنه خپل مریادي کړو دې پروت یو ورکا. حضرت هلال تو فرمایي دې الله محبوبا زه په خپل خبره باندې ټینګ یم زه په خپل خبره کې صادق یم او په ذات په دا قسم وی کوم ذات چې تو ته دین حق دې کړه او ته رستولای چې الله به ضرور دې مو باندې کې د خیر فیصله کوي او دې مصیبت مو ملیا به دې کرونا بچ گئی. اب وشول چې الله جل شانه طرفنا آیتونه نازل شل نو حکم نو قانون نازل شال د لعان ولا چې کچری یو سرای هغه په خپل شذ باندې الزام ولګي او بیا گویون نوی سره نو دغه وخت کې به نو حکم دا چې لعان یې سرای به حق قسمونه خوري شذ به حق قسمونه خوري قسمونه چې وخوري نو دې سره په دې دوی ولا دنیا په معاملات دې ولا ختم شي. دنیا کې به دوړه بریشي یو ته به سزا نه ملوي مجھے وایي چې دوړه رښتینی دي بس کیسه ختمه خدا مرادو چې د نکاح په ختم شي. آخرت کې و الله پاک چې کیم ګناهګور وي کسری غلط تهمت دروځو لګولې وي نو هغه سزا به ته ملوي او که شزه ګناهګار وي سړی رښتینی وي نو شزه ته هغه سزا به ملوي. نو دلته نسې چې دا آیتونه نازل شل دا آیتونه نازل شل پیغمبر علیه السلام حضرت هلال روشتان او خوشخبری ورکړه چې الله جل شانه ته د کړو ولا سزا نه باج کړي او نو حکم د لعان هغه نازل شال لہذا تا او د ترشا صدا بوس لعان کو یو بل باندې ولعنت کو خپل زنه باندې ولعنت یا قسمونه بخرو. اگې بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مجمع مختا د لعان ورکړه قسمونه په وکړه دغه واقعیا مختا ذکر را په ان شاء الله سبو درس کې کو او دې سره دې حواله ایتونه حواله سره کې بل واقعاتو هغه به مختا ایتونو کې ذکر کو. الله جل شانه د مشترطه عمل کولو توفیق نصیب فرمایي.